अरसलहू बिलहक़ बशीरन व नज़ीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नास उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द फ़िराशन वस्समाअ बिनाअ व अनज़ल मिनस समाइ माअन फ़अख़रज बिही मिनस समराति रिज़क़न लकुम फ़ला तजअलू लिल्लाहि अंदादन व अंतुम तालमून। व इन कुंतुम फ़ी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिहि वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाह इन कुंतुम सादिकीन। फ़इन लम तफ़अलू वलन तफ़अलू फ़त्तक़ुन्नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा उइद्दत लिलकाफिरीन। अम्मा बाद क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम बल्लिगू अन्नी वलौ आया औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिल अमीन। वाजिबुल क़दर हज़रात उलमाए किराम व तलबाए इज़ाम او د ډېرو لرو علاقو نه راغلو د نږدې جامعې سره تعلق لرونکو ګاونډیانو عوامو خواصو مخکې جمعه باندې ستا دړاندې د بدترین کافر دشمن د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بدو اخلاق خاون د رب العالمین د خوانه ورته خیره کړه شوی کافر د ابي لهب واقعا تقریبا سناسمونګه د سیرت مصطفی صلی الله علیه وسلم په اوایلو زمانہ د وانذر عشیرتک الاقربین د آیات پرانا کې واقعا مخ کې جمعه باندې بیان شو. دی جمعه باندې د
د سرداری کونین د کور نه بهر د دعوت د ډومبي مراحل بیان دی ان شاء الله. عزیزانو، د حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ مبارکنا حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ تپوسو کو چھ اے عروہ د سرداری کونین د مکی مکرمی د سخت حالات و بیان راتاو کا رونو د سرداری کونین زندگی تر سلویختو کالو پوری دا د مشرکانو په منځ کې د هغوی په نیز باندې د امن والا زندگی وا. خود سلویختم کا نباچ د نبوت اعلان وشو بے اغا دوستان چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تبئی د امین او د صادق لقب ورکولو بیا اغوی د کاذب لقب ورکو. حضرت زماد رضی اللہ تعالی عنہ دا یو صحابی دی د خپل دور ډیر زیات او خيار انسانو او په هغه رسم چې کوم رسم په موجوده دور د هغه خلقو کېو نو د بدمونم اچول دې د خپل دور مثال په تور باندې به اوس درته وایم لکه زمونږ په دې معاشره کې بعضی خلق په تعویذ او په دم باندې مشهور شي. غیر شرعي دمونه غیر شرعي تعویذونه دا منع دي. په عربو کې د زماد یو نومو نشانه خلق به ورته ډیر رجوع کوله. زماد راغی مکی مکرمه ته. دا روایت چې زکم بیانوم دا د کنز العمال روایت ده. هغه حواله ورکړي په امام بخاری رحمه الله باندې. د بل واقعي تعلق زما د فتح الباری سره ده، شرح صحیح البخاری. او کوم دی واقعا کې دریمه واقعا داغي تعلق د امام طبرانی رحمه الله د هغه سره ده. تقریبا درې داسې واقعات دي چې هغه قسم درته زخرم چې زبازي ورځ باندې د جمعې بیان ته لپاره مطالعه کوم په ما دومره بوج بیا راشي الله گواه دی په منبر ناسم او د دې جمعات نسبت الحمدلله والشکر لله د دې مسجد نسبت هغه جناب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم سره دی. مسجد رحمت للعالمین صلی الله علیه. ما مخکې جمعه باندې ول د کوټه نه سید رب نواز صاحب بعض وخت کې چاندا مفید نه وي هغه خبره ته زما سوچ دی. سید رب نواز صاحب د کوټه نه موبایل کړو ما خو لیدل نه دي وای چیرې مولوی صاحب ما 1500 د پاسا 1500 کم وی خو زمون چې کوم امین دی نو هغه چې څومره مراشد د هغه نه سیوا به راوړي نو تقریبا د 1500 د پاسا 70000 روپۍ وای ما 60000 روپۍ در لګلې هغه مخکې جمعه باندې ما خبره کړو ټکه چاندا یو عرب او خبره خوګه هغه کله کله بیا بار بار یادوم وای ما د خپل لیک مبارک جمعه ته پیسې درولېګل ټول وای الحمدلله شکر دې چې نن دنیا کې دا خبره مشهور ده او زه د قسم سره وایم الحمدلله موږ دا طالبان او مولان خو تاسو هم لګ داسې کم دا ښکارو به هر حال معاشره کې خود اسلام یا کالج او نوجوان خوب لیدلو چې نه موږ لیدلو نه زموږ مدرسه لیدلو او من کار ودرولو هغه نوجوان راغی دغه ذکر سره ان شاء الله چې د چا د وړاندې خوب بیان کړی کسان موجود دي من اراده دا و چې کار ودرو بندو به
هغه ول چې ما خوب لیدل او چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم او بګرمې دي ما ته مری بیخي خراب چې بیخي ګرمي خله نو هغه وی چې ما ته دوه کو نو سردار مبارک خوب کی الله ملاقات را نصیب کو ما ته ویل چې د ته وی چې ته پیسې لګاو زه بیا راوړم نو زه دا قسم سره وایم چې ما خپل ننان مې خوب لیدل نبی کریم صلی الله علیه وسلم دخلی مبارک قول دی وی دا مدرسه زما مدرسه ده ټول وی الحمدلله بیا وی الحمدلله وشکر لله الله تعالی را حمد او ثنا د سمرا الله چې ستا په علم مستاد ذات سره خایيږي بس او درود او سلام دی په آقا انعامدار باندې الله سمرا چې ستا د ذات سره خایيږي په عمر شمار باندې الله حضور پاک علیه الصلاۃ والسلام د دې خبره سره زما تسلی شوې ده الحمدلله تاسو ته ما مخکې جمعه باندې اعلان کړو د چاندې مطالب او قسم دې کټول او ورځ شپې به ما ته خوب خوان را کول ما ولاسنه چې دوه کو سردار مبارک خپنش چې ولې داسې وکړل او یقینا چې خپایم په دې اعلان باندې کوشش وکم چې بیا ونه کم بس الله رب العالمین ته بارس وروس پارو طالبم د الله د دین صفائی دے مدرسم دیو خادمم دیو من فقیران او گناہگار او خطاکار او مختوری اسم دی کشته کې ځان وردن نکړي اهل نیم قسم په خدای کې زده دی اهلم چې زده د علم خدمت وکم بهر حال پس په دې کشته کې مزان وردن نکړي په زور باندې اهل نیو نو الله به چلے ان شاء الله مدرسوم ټول انتظامات به الله کوي ان شاء الله الله نه بغور زماد رضی الله عنه مکی مکرمه تراغی ناگهانی شور محسوس کو شور غوغا فریاد آوازونه بد خبره رټري ووریدلی زماد لا ایمان نه دی راوړی ګور چې یو کس ولار دی نورانی بشر دی د سپوږمۍ نه زیات پړقیدونکی مخ مبارک دی خو ډېر مایوس معلومیږي خفه معلومیږي ډېر زیات خفه معلومیږي زماد وی ما د هغې ځای نه لیدل د خلقو شور او د خلقو د بدې رویې حیران کړم چې دا کس ولاړ دی څوک او دا دومره خلق ورته دا وایي څه بدې ردې ورته وایي او دا اسم نه وایي زما محبوب پیغمبر د ډېر لوی شان خاوند دی ټول وایي الحمدلله قسم دی د سردار کونین صبر تحمل بیانول نشم زما خپل جړل زماد رضی الله عنه زرا روان شم ما اولیدل چې دغه بهترین انسان چې د ډېرو بدرنګو خلقو مینس کې ولاړ دی خفه دی مایوس دی دردمند دی زه حیران شم ناګهانه مې دې کس ته کتل چې زه سره رسېدلم دی روان شو بس خلق ورپسې شاتم روان دي آواز کیږي ار یو دخلینا بدرنگ نعرہ لگئی بدرنگ آواز کی اے خلقالی ونے روان دے اے خلقالی ونے روان دے معشومان ورپسی روان دی مخیدہ نورانی بشرم روان دے زمادوی ما اولی دل دی خوان پدی باندے یو ظالم گزارو کو سرداری کونن د بدن ناوی نبار رہوں و تلا آواز دا کیگی دا لیوند آواز دا کیگی دا مجنون دے یو کس
चिजान नूरू मुशरगनी अग आवाज की नारा लगी ए खल्कात दे ताबेदारी मकवी या अय्युहन्नास ला तुतीउ फइन्नहु कज़्ज़ाब नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक ए खल्कान ददी कस ताबेदारी मकवी दा कज़्ज़ाब दे नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक सरदारी कौनैन मुबारक रवान दे मुखिता गुजार रा गई जम्मा दुई पजान पुई नुशुम आवाज में उलगोलो ए खल्का मा पे जनी कना सु कसान मा तरताऊ शु मा तवी वली दी पे जनुना पता जमंगा डेर कारू न कीगी वर्तवे ओरी जडे बेहतरीन काहिने मा ज बेहतरीन जादूगरे मा ज बेहतरीन खआबत बिल उनके मा तटी मरा के जवर तरा तावीग वही सरदारी कौनैन तरागलम रुम्बे मुलाकात ते दन उड़ांदी मिली दले न दे जोर तवम ए नौजवाना जमा खबर हो रहा तापस खलक शातरा रवान दी ढेर मजेदार मख्ती दे ढेर मजेदार अखलाक दी खुनारदा लगेगी चिदाली वने दे सिहर वर बांधी शवे दे जादू वर बांधी शवे दे नुकमात इजाजत रा की जबस्ता इलाजुकम सुगुई जमाद जबस्ता इलाजुकम माला इजाजत रा का जस्ता बीमारी कोरम वही सरदारी कौनैन माता पुतलो की फौरन फरमाइल नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि दायरा ततलो की खुतबा शुरू व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु खुतबे वरतवला ए नौजवान वौरा च अल्लाह रब्बुल आलमीन चा तलार उखी खुदे बिलारी कीना माता जमा रब लार खोदलेदा माता जमा रब रहनुमाई कड़ीदा जले वने नईमा जम्माद रदियल्लाहु अन्हु इचदा अल्फाज अव्वल वी एकदम पमा बांधेदा बदन में दासी विख्तद बदन रा बांधे नियक्षु कि दासी अल्फाज जमान लुई शायर ला पा अरब की सोग दे खुदा से दर्दना खुतबा दासी बेहतरीन कलिमात जमात सरदार कौनैन वही खुलेन वोरिदल वही जमाई दुनिया दसर मुकम्मल बदल अकड़ा वही मा वर्तवेल चिबास जमा दरखास्त दादे जुम ददी कलिमी इकरार कुम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह टूल वही ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल ए दासी वही कना चियो बुल बक़यामत की गवायु टूल वही ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेमरा सरवई ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जम्मा दुई ए अल्लाह हबीबा ज़ुखुबुल्लाह रे इख्तिरू मना बसलास मुबारक रा उगूद का बयात उकड़ो पे इस्लाम बांधे वरतवे ए अल्लाह हबीबा यो जली वर सल्लल्लाहु की खुद खियारो कना नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक वरतवे डे रखला कले जी दोइम जल वर तलाश वर को सरदारी कौनैन था न सम्माद वे जमादी परबला यजाल कसम हुई कि जमाद सर इरादा माता मालूम हुआ सरदारी कौनैन रात फरमाइल ए जमादा दा दोबारा बैअत ता सरस्ता द कौम द पारा ता सरकुमा वही जमा इरादम दा वड़ुम बे बैअत को में द जान द पारो और दोइम बैअत की मकसद सो दोइम बैअत की मकसद दाओ कि जद सरदारी कौनैन द ख्वाना द कौम द पारम द इस्लाम द रवड़ो बैअत वाखलम उखियार ढेर जियाद जम्माद रदियल्लाहु अन्हु वही
چې قوم ته لاړو وی اے قومه داس یو انسان درته زه ونښیم چې خلق په کاڼو ولي د خلقو خیر خواوي خلقو ته امن غواړي خلق د شر نه بچ گئی خلق یو الله تعالی بلی د ډیرو معبودانو دروازه ور باندې بندي او د یو معبود حقيقي دروازه په کولاوي هغه ورته ویل چې تا مونږ ته په دې قبيله کې ډېر مشهور په صداقت او په عدل باندې تا کله دروغ نه دی ویلي ته چې د چا تایید کې مونږ به تایید کوو خدای پاک ډېر قوم ته هدایت نصیب کو خو اوري زمات د بلې قبيله نه راغلو کوم ځای نه راغلو بلې قبيله نه یو ځلې زمونږ مور مبارکه ټول وې زمونږ مور مبارکه عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها مبارکه روایت را نقل کړي مبارکه فرمایي وی یو ځلې د دوه کو سردار مبارک سره زناستم به ماته داسې ولیدل او وی فرمایل اے عائشه ما ته خدای داسې دوه ګوانډین را کړیو د الفاظ دی ووري د الفاظ ترجمه درته کوم دو داسې بدرنګ ګوانډین ما ته الله را کړیو چې ما دا وینا کلم د خیر سا اغست نه دا بی عائشه فرمای داسو ورته یو ابي معيد ته بل ابي لهب د دوړو په مېس کې زپروتم خو دوړو ما ته او چولو ډېر بدرنګ ګوانډین ما ته الله را کړی خراب ګوانډین الله اکبر الله دې زمونږ استاد سي د یو بل سره تعلق د دین د بقا د لپاره نصیب کې د خپل رضا لپاره دنیا د لپاره چا سره دوستی مساته ښا د دنیا یو داسې عارضی شي د نن تاسو سره یو سبب بل سره تعلق مقصد صرف او صرف د الله رضا ګرځول پکار دي دا دنیا خدا د خدای پاک موږ له پیدا کړی څومره زمون قسمت کی کدا ټول جهان موږ په شاره واړو خو چې څومره الله موږ ته لیکلی هغه زمونږ وینور بدل چا نو عزیزانو هر چاته چې ورزي تعصب په نظر مو ورزي ما ته چا سره به تکړه و به مې داغه نه بعد موبایل هم بلګریش مډیرو کسانو خواري کړي خو ما بس اوچت نو غړم یې خپاو ما ته کس موبایل کوي ز پلان کې مو تاسو خبره کړې و چې سفلو سره مون نکیږي د جنازې مال خان ولی و یره جدا خو کیږي مالک وای ور سره ورکنه جنو د دې خبرې ضرورت سو ما د مالدا سے چل دی چې ته خو د سپلو سره وې خو مال ان شاء الله ستا دومره پلیت سرمنده ستا زما عقیده دا ده ځکه چې الله رب العالمین بے ادب انسان ته ایمان نه نصیب کوي زما د چا د مړو سره سکار دی همون غرض دا دی چې د خدای بندگانو راضی زما مړی تا زما جنازې تا پر رب می بخي په تکبر کې ورته ودرېږي دغه خورې با ستا خپو سره نه ستا د دې جبین سره لګي دا خورې به ستا د بدن سره لګي راشه ځان امانت کا نن کته الله ته په عاجزۍ باندې د سپلې او وستلې نو ستا په دې عبادت کې به الله حسن او جمال پیدا کړي نو نن دور داسې دور دی هغه نه بعد موبایل بند کو مال روکه کپ بالا دی جمعه ورځ زموږ سم بر پېښ راهي کیږي اوس دی خلقو ته یې مقصدم دا وی چې دې څه وې خو زما وره ورځ نه بلې تا غره بهتري ناراضي بس نور تاسو خپل خوخه ده سوال درته کوم زمونږه مفتی اعظم ولی کامل شیخ الاسلام مفتی محمد فرید سے بنور اللہ مرقدہ هغه مبارک په اکوړي کې فرمایلی وزل چا ورته مفتی صاحب وای ما ته مفتی صاحب مو وایا وای منګه اسمی مفتیان یو څه شو اسمی مفتیان یو وای مفتیان زمونږه هغه خلق چې چا مونږ ته د اسلام یو بهترین نقشه او ډالۍ مونږ ته پیش کړله هغه خلق مفتیان یو کتاب کې ودا او نو ګوري دا وی یو کتاب کې مونږ ډېر بابونه او قتل خو چې د مانزو حکم راغی نو مونږ به د الله رب العالمین د دین پسیزو الله فرمای وسیابک فطهر
وثيابك فطهر ستا دا سپلې کته جامې غنې پیزارې غنې دا ته تصپته لګي چې ته د جنازګۍ ته راتللې د جنازې راتلونه وړاندې دلته بول پراته او ستا سپلې په بول لګېدلې بازار نه دکان نه دې راواغستې په خپو دې کړې او جنازګاه ته رادننه کېدلې او دغلته سپي بول پراته زمونږ جنازګاوې چېرته محفوظ دي زمونږ خو اسې غرض مې دا دی نو استا الله نه یره پکار ده د مفتی صاحب رحمت الله علیه دا خبره یاد ساتئ چې اوس مفتیان کم دي اسمی مفتیان ډیر دي خو هغه مفتیان چې هغه د افتا په آدابو باندې د افتا په ورکولو باندې ورته الله عبور ورکړي هغه ډېر کم دي الله دې موږ د خپلو مشرانو پسې روان کړي بس ما خو دغه نظر دی استاد خپله خوښه ده بهرحال پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د زماد رضی الله عنه د قوم د پاره زماد معلم اولېګلو داعی اولېګلو دلته نزدې قریش دلته صنادید قریش لوی خلق دي او د سردار کونین نه چار چاپیره پراته دي چار چاپیره عبد الله بن عمرو بن العاص رضی الله عنه دا واقعه بیانوي حضرت عروه بیانوي رضی الله عنه د زبیر رضی الله عنه زوی ته د عبد الله ورور ته عبد الله ابن زبیر ورور ته عزیزانو دی ورته وای چې مال د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مکی د خلق تکلیفونه چې دا غین ته ور رسیدلی عبد الله بن عمرو بن العاص ترګه ډکه ډکه شي ورته وی لیدل حال درته بیانوم نه وی بیان کراته وی خلیدل حال داده وایذا یوزری دل تولاړما سرداری کونین مبارک می د کور نراغه حتیم مبارک تعالی د خطه شلو سرداری کونین مبارک می نیت کو تړلو منځي کولو د دیناران دی سرداری کونین می طواف کولو ډمبه چکر وهلو درې مشرکین مکه ناستی حتیم کی یو بل داسو غبا دی وهلو با سړي عادت دا ودا ګوروي سرداری کونین چې کله دل ترا نږدې شو یو بل ته بدرنګا کلمه استعمال کړلا د نبی علیہ السلام بارکه چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام زما په دې خبره باندې خپش سردار کونین مبارک ته نه لاړ بس پل چکر ته دوام ورکو کله چې دویم ځل باندې راتاو شو عبد الله بن عمرو بن العاص زم ور نږدې شو ما وای ابي جهل لعینا امیہ ابن خلف او ابي معید درې واړه ناس دي سرداری کونین مبارک ته بیا دوباره بدرنګه کلمه استعمال کړه خراب خبره ورته وکړه سرداری کونین ورته اونلی دلاغت روان شو دریم چکر چې سرداری کونین وهلو کلا چې دیزه تراغ یو بلته بیا هغه کلمات استعمال کړلو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ور باندې خپشو ډیر زیات خپشو بس داسې ولیدل کلا کلا د مظلوم د زړه आवाज سردار کونین مبارک میں کلا چراغ حتیم مبارک ترا ورسیدلو حتیم مبارک کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام 2 رکعات منځ کړي 2 رکعات منځ او یا د حتیم په خوا کې 2 رکعات منځ کړي یا د حتیم نه لګ دا سوړان دي 2 رکعات منځ کړي دا الفاظ راغلی نو ابي جهل لعين پاسه دو आवाज کی اے خلقا شتد داس سو کسا چې د پلان کې قصب خانی نه د اوخي لره راوړي او د سردار کونین سجدي تلاش او بره ور باندې او غرزي شتد داس سو عبد الله بن عمرو بن العاص رضی الله عنه مبارک فرمائیں وی ابھی معید را پاسی دلو آواز کی زبیر اوڑما پا منڈا منڈا باندی دی لاڑو دو اخی لرے راوڑو سرداری کونین دیر اگدہ سجدہ و پزمکہ باندی تندے مبارک خود لے دے د قوم پا غم کی جاری
حرکت اکڑلو سردار کونین باندے لرے اغرزولو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام مبارک میں سجدہ کے پروت تھے وینا گہانا د پنزو کالو د شپگو کالو یو ماشوم په منډه منډه راغلا او سرداری کونین مبارک میں سر لگولے په سجدہ باندې پروت تھے دی یو بل تگوری خان دی دا واقعہ بیانی چاہتا عروت بیانی ہوئی دی ظالمانو یو بل تخاندل او سردار کونین مبارک تے معشوم راغلا آغا لرے پدوارو لاسونو باندی راکاگی درندے کلے چی سمرا زور کولو لرے بار کولو سرداری کونین تا دا جڑا نا پتا اولگے دا چی ما باندے زما وڑا لور لگے دا و زمان لرے غرزیں سردار کونین مبارک پاسے دلو دا سے اولی دلو دا بی بی فاطمی استرگی سری سری دی بی بی فاطمہ پوارو چاچو باندے لرے دی خواہ غرزیں پلار مبارک ورتوی اے بچوڑی دی خوارا نزدیشا دا پنزو کا لور میں سرداری کونن غی کی انہی اولا بی بی فاطمہ جاری ورتوی اے بابا جانا دا خلق پتا باندے ولی لری غرزی ورتوی اے بچی زمان اولان دی پیغمبران پا ارو باندے مخامخ ولاړو په ارو باندې ارشوي دي زما پیغمبران رونخ زمانه وړاندې دا وینه غوخي شو کېدلی دي و بچي اسلام کې دا تکلیفونه را روان دي بی بی فاطمه خپشولا دی خو اولیدل و یا الہ العالمین چاچی زما د پلار په بدن مبارک باندې یا اللہ د بدرنگی دوسیز غرزو لے دے یا اللہ اغا مخون پو جہنم کے بدرنگ کا یا اللہ اغا مخون پو جہنم کی بدرنگ کا حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص قسم پو خدے زما عقیدہ راغلا چکر د بدر میدان راغے د بدر میدان وہی کم مشرکینی مکہ چی سرداری کونین ورطا دعا بدعائی کردے دا پاگی کی میں اگا کسان اولی دل چی بی بی فاطمی ورطا ازار کردو چی دا بدر پا مردارانو کافرانو کی دا اگوی مخون بینتہائی بدرنگ شو زکا ابی جہل مخ سور سپینو غٹ پٹ سڑو خوی دمرے دا مخ بدرنگ شو دا ابی جہل دمرے دا مخ تور شو وی لکا سکروٹی چی آگا ایرشی تورا سکروٹی تینا جوڑی شو دا مخ تاسی بدرنگ شو وی ما آوازو کو دا بدر پا میدان کی چی واللہ دا بی بی فاطمی ازار اللہ امانت دوی تساتلے و دا بدر و رزتا عزیزانو پیغمبر علیہ السلام مبارک دائی دویم علم حوا بل و رز حضرت محمد بن علی رضی اللہ تعالی عنہ دی روایت کی او مبارک فرمائی وہ یوزل علی رضی اللہ عنہ مبارک فرمائل پا منبر بانے خطبہ لوستلا او اعلانیو کو اے ملگرو زما علی کرم اللہ وجہو اے رونو زما ستاسی پا ذہن کے بہادر سڑے سوگ دے بہادر سڑے سوگ دے تکڑا سڑے سوگ دے نوی دیرو کسانو اشارو گچی یا علی اغتی الحمدللہ علی کرم اللہ وجہو لوی بہادر انسان دے سمثالی نشتا الحمدللہ زمان عقیدہ دادا دا اہل سنت والجماعت عقیدہ دادا چو صحابی کرام ٹول بہادران دی دا خلفاء راشدینو پاک زانتا یو شان دے علی کرم اللہ وجہو مبارک اغا ورطوئی چھے نوم نپی جندو بہادر کا سوگ دے اورتوئی اے علی منتپت نشتان من خوئے بہادر تئی وی نناز بہادر نیما بہادر اغا انسان دے چکل مشرکین مکہ میں دسرداری کونین نچار چاپیرا مکہ کی دیروا چولا ابی جہل ظالم آس گئی چنندہ پیغمبر چاڑیر بدرنگ کرلوز انعام ورکو
ار سړی ور باندې خپل خپل گزارونه کول. ابي جهل لعين خور راواغستلا سردار کونن مخ مبارک ور باندې اوښتلو. سردار کونن مبارک مسترګ مبارک شونډه مبارک مخ مبارک دا په خور باندې رنگ شو. وی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام لګیو خوري د ځان لري کولی. وی چې ما قتل زینب رضی الله تعالی عنها د بیبي فاطمه خور دا د علی کرم الله وجهه خینه دا د سردار کونین لور دا په منډه منډه باندې راغله او به لاس کې دی په یو لاس باندې به سردار کونین تا په مخ باندې او اچولي او بل لاس مبارک به د نبی علیہ السلام په مخ باندې راخ کلو. ورته وی اے بچی جانی ولی جاری کوم خبره تا جړی. بی زینب ورته وی یا بابا جانا دا څنګه خلق دی کله درته کویان وباسي کله در باندې خزل را غرزي کله در باندې لري اچي کله دی پکانولی. زما بابا جانا ته دی قوم نسغواړي دا قوم په پتا غالب شي من به یتیمانی شو تا باندې بس تم وروړي. سردار کونین ورته وی اے بچی جانی خپکیګه ما دا قوم په من باندې کلم خدای نه غالب کړي. یا بچی مخه پکیګه دا به مغلوبی ښا من به غالب کیګو. تسلی ورکړه. نو حضرت علی کرم الله وجهه فرمای بہادر سره پیژنئ. صحابه بیا وی یا امیر المؤمنین یا علی نمون خو نه پیژنو. وی بہادر کسو صدت خیم سوګ دی په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې چار چاپیرنه گزارونه راغله. چار چاپیرنه گزارونه راغله هر طرف نه گزارونه. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته تکلیف ورسېدو. ابو بکر صدیق رضی الله عنه بہادر دی. وی وری بہادر سره درته زخم وی په منډه منډه ابو بکر صدیق راغې. وی زما محبوب پیغمبر ترونو وشتلو نو نږدې رشتہ دار خو تروي چې وراره خلاص کی. دا څه ده کنه ده تر خو ډېره خوږه رشتہ ده تر را پاسيږي وراره ته بدريږي. لیکن وورا اے مدینه والاو اے انصارو اے مهاجرینو اے د یمن او د شام اوسیدونکو زما په خپل پیغمبر باندې هر طرف نه گزارونو تر ور باندې گزار کړی دی. د قبایلو مشرانو گزارونه کړی دي. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ راغ یو آواز کی اے خلقا ولی ور باندې دومره ظلم کوي. ویلکم اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ. آیا تاسی قتلوی اغا کس افسوس دے پتا سبان دی چه اغا سڑے تاسی قتلوی چه اغا درتوی چه خدای یو دے اللہ رب العالمین واحد لا شریک دے. ویلکم اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ. تاسی قتلوی اغا کس علی کرم اللہ وجہو وی بہادر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چکل دا نعرہ لگولا ابی معیط لعین ظالم بدرنگ نعرہ او لگولا مشرکانو توی باس پریگ دے پیغمبر او ددن تاو شئی ملگری دا اونی سی ملگری در نخلاص نشی چه سوک دا کلموی چه لا الہ الا اللہ یو پرے ندے. ابی جہل لعین سروی دا اوخ داسیو سپاڑا اڈوکیو وی دائر آواغستو او ابو بکر صدیق پا دیزے باندے اوہلو. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دا بہادری مظاہرہ اکڑا وی یو لاس بے داسی وحلو بل بے داسی وحلو وی ما دا حتیم پا خواہ کی اولی دل دیار لس مشرکان پراتو او ابو بکر صدیق نیغ ولاڑو. وی بہادر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دے سردار کونین پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دلاس انو تزا
نبی علیہ السلام ورته تم رازا وای نه زلګي سارم. علما نقطه ذکر کوي وای ابو بکر صدیق ول چې ما د دوی نه خپل محبوب خلاص کو ځان می ورته دوباره به ودرولو که دوی وسغه سکی چې په ما باندې تشکی او چې رسول الله مبارک له تکلیف نه رسیږي. هاي هاي یار دغه ته وای دوست آن باشد کی گیرت دست دوست در پریشان حال یو درماندگی. پدا سے دوست سادی بابا وای دو دوستانو دو دوستانو په ځنګل روانو مختا زماره راغې چې زماره راغې دا یو تینا تکړه ونه تو خطل بل زما غوندې شړ پړو ته بده خطو نو نسبا دو تډیر اوازونه کو زماره را اورسېدو بس دا او خيارو بس مری ته ځان مړکو. زماره چراغې نو زمری کې یو عادت تا ده چې هغه مړ انسان باندې چک نه لګي په مړ حیوان چک نه لګي. زمره هغه وخت پورې د حیوان غوخه خوري چې حیوان کې سای ګوره تاسو به کتلی چې کله حیوان مړ شي داتې بیزي. دغه رنګ انسان چې هغه تیز وګوري په وردانګي خو چې کله انسان مړي دا به د مړي یو علامه اقبال رحمت الله علیه او شعر د ترجمه کړي وي عجیب خبره ده وای شرمخ د مړي نه دانګي او موږ مسلمانان د خپل مړ ورور غوخه خورو. شاعران هډ لوی خلک دي ګان علامه اقبال کلی اشاره ونکړه چې عجیب ده. الله فرمای د بل مسلمان غیبت داسې دی لکه د مړ ورور غوخه چخوري. نو ګورې زمره چې مړ انسان وګوري دانګي تینا او منګه سیبه د مړ ورور غوخه خورو دا ډیره خراب خبره ده. نو سادی بابا وای چې کله زمره راغې نو پیوز ورته بین کړه نو هغه صابند کړه وګونو ته ورته پوزا ویولا بس هغه بالکل आवाज خاموش کو زمره ته روان شو. دا بره ونی والا چې راخته شو ورته وی یار عجیب غوندې کار دی. وای څنګه وای زمری درته وکي سوال تاسو سره خبرې کولې وای وای سی درته ول وای زمری راته ول دوست آن باشد کی گیرت دست دوست دوست آن باشد کی گیرت دست دوست در پریشان حال یوں درماندگی. وای دا سے دوست بسکے چې پتا تکلیف راغی تیز مری تلان دی پر خود له غدر نه ونی تو خطلو. دا سے دوست مویا چې تعالی تکلیف کی په خن راضی. ابو بکر صدیق دا سے دوست ہے سرداری کونې په دې باندې او استلو آس کی ما سره جګړه او کیسه جنگ تراغله ما. علی رضی الله تعالی عنہ دا واقعہ بیان اولا اے مدینی والا ہو رہی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چار چاپیر ظالمان تاؤں دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک میں لاڑو ابو بکر صدیق ورتزان ڈال کرلو پدبان دی خلق راتاؤں شو. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تم رو اہلے شو تمر تکلیف وربان دی ظالمان روڑلو چې دې د مکی مکرمه په مبارک خور باندې پروت او عزیزانو. اشرف فرید نبی رحمت اللہ علیہ فرمائی بل عالم قول نقل کرے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ لاندے پسمک پروتے بے حال پروتے یو بلتوی دخلین اس الفاظ راؤزی غور تکیدی چی سرے سوی اخیری وقت کی اخپل عقیدہ پر خودلا واپس زمان دین تراغے کسوی ابھی معید ظالم ورتراغ وگی ورتکے خودو ابو بکر صدیق لادن آواز کی ومحمدہ اے زما حبیبہ ابھی معید ظالم ورتپ خلباندی گزار ورکلو. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میں شنڈی مبارک اوپر سیدلے او پدی مبارک شنڈو باندی ہوئی الحمدللہ. یو ظالم ورطرا گئی ورطوی ابو بکر صدیقہ خبر ختم کا انکارو کا گنی بل عذاب دربان را روان دے. ابو بکر صدیق ورطوی نور خسویل نشما
خو الله ته ما تسل روح نرا کی او الله دې سلوار روح نظما په جانان قربان کی. عشق دقه ته وای. علی رضی اللہ عنہ فرمائی بہادر داد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مبارک میں پروت تھے دیر تکلیف سر پروت تھے ددید قبیلی او کس راغ ویل باس سړی به هوش دی گزار ور باندې اونکي هغه د ډېر غصې نه د لاسه ونیولو او دې په بې حاله حالات کې داسې دیوال سره ووهلو زوی مونږ ته دې پیغور جوړ کو او زه بس مونږ په غم مکه کړه هغه تللی چېرته شو قدم یې نه شو اغوستلی د قبیلې دوه کسان رالل او د لاس او خپو نه یې ونیولو کور ته یې بوتلو چې کله یې بوتلو ام خیر د ابوبکر صدیق مور ده ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دروازه کې واچو دا زوی ته سنبال کا من قبیله په غم باندې کړی جګړه راته پیدا کړي دا سنبال کا ام خیر وای زراغلم ما محبوب ابو بکر صدیق د چا په عشق د چا خمبیر چې د نبی علیہ السلام په محبت کې نه بالکل تاو راتاو دی ما اونیو او بو متلو کټ کې مواچولو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بالکل به حال دی ام خیر وای زما یو ډېر خمل غری وا هغه راغلا چې وی قتل ابو بکر صدیق رضی الله عنه ډېر زیاده بدن ټکیدل دی او د هر ځای وینه بار روانه ده الله را فاطمه بنت خطاب تا خبره به درته کړې وکنه یاد شي کنه ما ول د فاطمه بنت خطاب خبره وکوما ویل میو خدا د عمر خوروا اغه زنانه په منډلا فاطمه بنت خطاب ته تپوس کئ ورته وی ډیره خبره ورته وی زده ته خبر اب کو کور کی غوړیشته کنا د اوخي غوړیشته هغه مبارک ورته داسې خو دې خولې دل وې د اوخي غوړی خوشته خو ما سره ساتلې دي وې سره دې ساتلې بس دا زما پټ راز دی اوخي غوړی می ساتلې خو سره می ساتلې دي سره دې ساتلې د مؤمن سره روحاني رشته وي ښا مخکې تاسو د ما سوال زماد رضی الله عنه رمبه بیعت کو د ځان د پاره دویم بیعت کې می غرض سوې دویم بیعت کې مقصد د قوم د پاره غستلو نبی علیہ السلام را ته خبر ښکارا کړه چې دا دویم بیعت د چا د پاره دی د قوم د پاره دی اے فاطمه بنت خطاب وای فاطمه بنت خطاب رضی الله تعالی عنها وای اے زما مومن خوره دا ما چا د پاره ساتلی دي اور تو معلومیږي دا چې تا دوباره ګرم کړل وای او دا ګرم پرات دي چیرته وړما او تو چیرته وړي وای تپوس مکوا دا یو داسې چاته وړما چې پاغي باندې زمازان او مال قربان دي دا زنانه ورته وی زمام یو درخواست دی هغه درخواست داد کدا غوړی چاته په پیسو باندې ورکه زبر ډبل قیمت درکما غوړی ما تراکا د ام خیر بچوړه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ میں د مشرکین مکه د لاس پروت وهله شوه دے داغه بدن ټول ټک ټک د وینه تیر روانه ده نو مال دا غوړی را کز به ډبل قیمت درکما زوړم ورتا فاطمه بنت خطاب ورته سخل جواب ورکئی ورته وی اے خوري زما دې پرب د کعبه قسم وی چې دا غوړی ما داغي د پارا او د نبی علیہ السلام د نور عاشقانو د پارا ساتلی دي دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پارا او داغه د عاشقانو د پارا ساتلی کاغی باندې تکلیف راځي نزب اورم داغوی ضرورت پر باندې رفقم فاطمه بنت خطاب لاړه يرونو ووري خزي خډېر تلی په جهان باندې قسم په خره د خدیجه ایمان د عائشه ایمان د ام حبیبه ایمان یا الله نو او د فاطمه بنت خطاب ایمان په ایمان وای داس ایمان به پیدا شي داس مثال به څوک ورکی فاطمه بنت خطاب د کور راوځي غوړی ور سره دي صادره پیراواچو او چې کله را زمونږ د پښتنو کې زنانو کې بعضی عادتونه د وسنو کې نه دا وسنې خټول یورپ پر روان دي هغه د پخانۍ زنانه د بډېګان نه دي دی بچي غوړی وړل نه به سور باندې کې خدل به صادر راواچول
نو باز زنانه بل چې بد نظر په ونه لګي فاطمه بنت خطاب وسنګ پټوړي هغه دی وجه نوړي چې نظر په ونه راګي هغه وای زار ما اوریدل چې زما ورور دی الته ولاړ دی عمر رضی الله عنه ګډه راوستي بيزي راوستي عمر رضی الله عنه مبارک لا ایمان نو راوړي وای دې ځکه عمر صاحب چې ایمان راوړي ان شاء الله واقعا بیانوم هغه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د نبوتنا وکاله بعد هغه ایمان راوړي د حضرت عمر رضی الله عنه دا سلوختم مسلمان دی په لوی مشرانو کې نو فاطمه بنت خطاب دې ډېر مخکې ایمان راوړ دا عمر صاحب دې خور مخکې ایمان راوړ نو دې فرمایي چې ما اوریدل چې زما ورور روان دی نو ورور په ما باندې ډېر شفقت کول عمر رضی الله عنه په ما ډېر شفقت کول ما ته اے فاطمه کوم روانې ما ویل رورا زما دا غوړی یوي زنانه ته پکار دی داغه بچه په تکلیف کې دی دا غوړی وروړما عمر رضی الله تعالی عنہ ما ته قتل ما ته اے خورې دا غوړی بکم وی نور رمضان سره یو سا دا غي ورته ضرورت وی بیبي فاطمه وی زروانه ما وی سره کې یو درد راغ چې یا الہ العالمین یا الله ابم کما ورزوی چې زمارور په شوندو باندې دا کلمه وی چې لا اله الا الله محمد رسول الله دارک لاړم پزړه کې می دا کرری بلو ام خیر دروازه کې ولاړه وا د ابوبکر صدیق رضی الله عنه مور مبارک ما ته وی اے فاطمه صدر لاندې دي سني ولیدي ما ول ما غوړی وړل ډېر خوشاله شو وی غوړی ما نه واغست وی زه ورته ورغلم ما ورته ول اے ابوبکر صدیق اے ابوبکر صدیق حال دې د عشق څنګه دی وی خپل مور ته او قتل پډېر لګو خبرو سره مور ته ویل اے ګرانی مورې د سرداری کونین زما د معشوقي حال سره حال را تر اوړه بیبي فاطمه بنت خطاب کله چې د आवाज اوریدو غلی د کور نه راوتلا غلی را روانه دا دارک د ارقم کور تراغله دیوان خوا کی ولاړه دا یو صحابی نه تپوس کوي سرداری کونین څنګه دی اور ته وی خیر خوده وی آو وی خبر اخلم ابو بکر صدیق پډېر درن حالات کې پروت ته تکلیف ته ورتا او هغه دی وخت کې وی چې نبی علیہ السلام څنګه دی هغه صحابي ورته وی چې بالکل ټیک ته سرداری کونین صلی الله علیه وسلم بس په منډه باندې راغله چې راغله ورته وی ام خیر مبارک دي شاه بچی ته دی وایا ته چې پچا عاشقي ستا معشوقه ټیک ټاک ته الحمدلله الله اکبر ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ میں وہی مور ته اے مورې غوړی پرېدا د بدن غوړول می پرېدا دازه می ډیر خوګيږي ابي موعد په دې زبان دي په اډو کې والے ایمان دازه می خوګيږي مورې دې باندې غوړی کې خو اے ګرانی مورې ما سرداری کونین ته ورسوان زما د دردونو علاج هغه دی زه په خپل علاج پوهېږم مورې ما هلته ورسوان مور ورته اے بچوړیا تللی شي نه وی اے ګرانې مورې خیر دی یو لاس په پتا کېدم بلکې راته لرګی راکړه ابو بکر صدیق را پاسېدلو خپۍ لګېدلی نشوه بنت خطاب ورته وی فاطمه ورته وی دا زما د اسلام ورور دی یو لاس زما په اوږه کېده بل دې د مور په اوږه کېده زه به د سرداري کونین ته ورسوم ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ میں
خپیرا کشی یو خوا فاطمه بنت خطاب دا بل خوا ام خیر دا دا ابو بکر صدیق مور دا مینس کی ابو بکر صدیق روان دے دار ارقم تا رسیدل صحابہ کرام توی اے صحابہ لار را تفریدی ابو بکر صدیق ٹکی دین نشی دارک دروازہ باندی لاللو ابو بکر صدیق میں سرداری کونین تا اولی دل دری آواز کی الحمدللہ 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 سرداری کونین را پاسیدو سرداری کونین میں ابو بکر صدیق نلاس شاپی رکو ورطوی ابو بکر صدیقا کم زید دیر خوگی گی یا رسول اللہ دازے بھی دیر خوگی گی سرداری کونین پلاس مبارک کی خودو یا الہ العالمین دا ابو بکر مختا دا ابو بکر زخمر تا اللہ صحت ور نصیب کا یا اللہ کہ موسیٰ لدی حارون ور کرے ہو یا اللہ مالا دی ابو بکر صدیق را کرے یا الہ العالمین ابو بکر صدیق تا یا اللہ صحت ور کا ام خیر بار والا دا ابو بکر صدیق ورتوی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ درخواست جمعکوم درخواست مور تا میں دعاؤں کا چھ رب العالمین دی دردن بدل کی مور رات مسلمان کی اللہ اکبر محمد علیہ السلام لاسن مبارک برکڑل لاس لا واپس میں دا آقائی نامدار پا مخ مبارک لا راخ کلے ندے ام خیر دا بار نے آواز کی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ بنت خطاب جاڑی فاطمہ تولے جاڑے فاطمہ تولے جاڑے فاطمہ وئی اے ام خیر جاڑم پدی باندے کاش دا دردنا ما ترسید لے او ما دخل رور دا پار دعا کرے وے کہ اللہ زما درور پا حق قبول کرے وے کاش زدہ سے درد مندے او ما دا دعا کرے او اللہ دا عمر پا حق قبول کرے وے مانا دادا کہ دا اسلام پا دردونو کی خوندون دی اسلام پا دردونو کی خوندون دی اگر معشوقا چه عاشق تا حاصلی گی بڑیر و تکلیفون حاصلی گی تاسے دا مجنون ترانہ نہ ہو رہی مجنون پا خور پروتا ہو مجنون داسے ہو مجنون داسے ہو ایو واقعہ پا کی بلم بیانی کی ماں خود مولانا عبدالجگر سے رحمت اللہ علیہ نوری دلیوا اگا مبارک جمعہ کی زمان بہن میں کی زمان دریم درجہ نو التب جمعی منزل زور غلے ہوں نو اگی بیان کی دا خبر ہوگڑا چی مجنون لیلا دا کور نه د یو جام پیو اډرو چې دا مجنون ته وباسې ځانې په خاورو کې سپیره د بکړې دا ورلې گئی نو سیبه دا زمون په شانتي د پیو مجنونانو ته پته ولګېده نو بلا ورجمع شول جام به چراغې مجنون به دروازې په طرف کې پروت جړل به جام به سیبه نوش شو بلا لیلا داسې خړسري دي دا څنګه مجنون دی د بیړه غر کا شپې داسې په غب غب باندې اوسي او یو ساس هم پکې نه پریدي چا ورته تمره ډیر راغلی دي چې یو خو نه دی ستا د مخ ډیر عاشقان دي هغې ویل نه عاشق پکې یو دی مجنون قیس نامه ده دا جام نه دی ور رسېدلی نن به پته ولګي داسې یو چاړې ورسره کېښوده او بل تشلوخی ورته ورکړو چې مجنون ته ووایه چې نن دې دا جام موسکل دا بل لوښی به د وینو نه ډک دا وینه مې په کار ده نو مولانا عبدالجگر صاحب رحمت الله علیه ویل وایي ایو چې مخې ته پروت هلک زورورو د ځانې مخکې دروازې ته رسولو هغه ته ویل چې پیس کې مجنون وای او مجنون مو دا پیخو نن لیلا دا بل لوښی هم راکړی دا چاړه ورسره ده لږه وینه په کار ده لیلا ته هغه ویل نه دی شاته ته ورشه ابې درکې شاته له ورغی هغه ویل چې پی ولې پی خو اوس کېښو نن وینه په کار ده د لیلا دپاره وینه جام په کار ده هغې ویل دی شاته ته لاړ شه پټول چې ولګېدو نو آخري مجنون هلته پروت و قیس خورو کې لید پید پروت اے قیس والا پی اور ته وایي پیو ته قتل جللیا اے قیسا مجنونا د لیلا وینه په کار دا پیوس کا بیدا بلو خې ډکا ورته وایي چاړه زر زر را کوه
زر کوا چاړ راکا په یو باندې ټیم تیریږي چې مخکې د لیلا د پاره جام د ویني ډکما چې ضرورت جام ډکم زما په یو بلا وخت لګي وګوره چې د کم ځای وینه په کار را خو ځا ورته ووایه چې قیس وای د دې مټ نه درکم که د مخ نه درکم که د لاس نه درکم که د زړه نه ته راوباسم او غده ته پلیټ کې کېدم ته راته ځای وښایه جام ورته ډکو ورته ووایه چې بل ځل د دې اواز په انتظار ده چې که زړه غواړي نو زړه به دله پلیټ کې درولېږم نو دا مجنون اوس یو دغه مجنون دی ابو بکر صدیق مجنون دی یا الله زه دې ټوټه ټوټه شم زما جانان دی سلامت وي زما محبوب دی سلامت وي الله جل جلاله د دې مجنون بارک څه فرمایي ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن دیو جن علی رضی اللہ عنہ فرمائل وی ووری خلقا قرآن کے اللہ فرمائی وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانا ستاسی پا خیل باندید موسیٰ علیہ السلام پبارکی یو نوجوان چه دا فرعون دا خاندان مومنو مسلمان ظلمیو اغی فرعون تویل تاسی قتلوی اغا انسان چوی خدای یو ذات تے یکتم ایمانہو پٹے ساتلیو ایمان ابو بکر دا رجل مومن دا موسیٰ علیہ السلام نا زید بہتر ابو بکر صدیق دے زکر دا موسیٰ علیہ السلام ملگرے چو اغا ایمان پٹ ساتلیو او دا پیغمبر علیہ السلام ملگرے چو ابو بکر صدیق اغا سویل لا الہ الا اللہ محمد رسول نو علی رضی اللہ عنہ فرمائل چی بہادر انسان اغا دا موسیٰ علیہ السلام دا رجل مومننا دیر بہادر چکم دے اغا زمان ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دے مقصد دا دے دا تقریر خلاصہ دا شوا چیرونو اسلام پا صداقت ساتلے شی ایمان پا صداقت محفوظ کی دلے شی ایمان د انسان نه د سلور دیوالو مطالبه کوي یو دیوال د صداقت ته بل دیوال د اخلاص ته بل دیوال د کامل یقین ده او بل دیوال د بہادری ده د شجاعت ته په دې سلور دیوالو کې ایمان محفوظ ده که په دې سلور کې یو دیوال نه اخلاص ده نه کور د کندر ده شیطان به هر وخت راځي او حمله به در باندې کوي که صداقت دی نه کور دی کندر دی د ایمان دیوال دی غورځېدلی هر وخت به شیطان راځي او په دې کندر کې بشپکوي او که بهادري در کې نه جهاد در کې نه صفت د جهاد در کې نه نه دا امریکانیان او دا د دوی غلامان دی به دغسې په موږ باندې بیا راځي کله به قرآن کریم به حرمتي کوي کله به د نبي علیه السلام په تاسې په ایمان یې وایي چې عمر وی فرانسې به دا نخره کړی وی په ایمان یې وایي موږ بیا هم ورځو فرانسې ته نو پیسې دې پیدا کېږي فرانسه دې وي خو په دې ته انشاءالله عشقي بیان کوم یو صحابي ته پیغمبر علیه السلام جواب ولېږلو چې ته لاړ شه یو ځای ته لېږلو هغه ورته راغی و یا رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم راته کې که تجارت ته ملېږي نو یا رسول الله که دا ټول جهان مال په یو چابړي کې واچولی شي او یو ځل د ستا دیدار وکړم دا زما دپاره ډېره ده نو ما پرېږده چې ستا مخ ته ګورم بیا هغه واقعه بیانوم انشاءالله که وخت راغی غرض مې دا دی چې ایمان د څلورو دیوالونو منځ کې ګیرول پکار دی بس صداقت به ساتو منافقت به نه کوو اخلاص به ساتو ریا به نه کوو او عزیزانو بہادری به کوو انشاءالله او یقین به ساتو چې همیش الله د چا سره دی د حق سره دی نو موږ او تاسو مسلمانان یو الله جل جلاله دې موږ ته د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په شان کلک مضبوط یقین را نصیب کړي خدای دې حضرت زماد رضی الله عنه دا زماد دا په دعا سره دی خد زماد رضی الله عنه دې زماد هم په دې وجه موږ دا پښتانه ادیزو دا حاجی زید هم ادیزی وو کنه نو دا بعضی نمونه دا سی وی نو دی خپل نامه د ضماد په دوات سره رضی الله عنه دا اغینه مدا خبر واغستا چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د وړاندې
د خبره تکرار نه معنا دا چې شریعت مونږ ته وای ځان نه پکې روایت وردن نه کوونه او یو بد رواج په دې پښتنو کې شروع دی مونږ چې چیرته لاړ شو وی فیصله په شریعت کې که په روایت باندې کې او که په جرګه باندې کې دا خبره مکه وي خاص کر زمون قبایلونه په دې غم کې مبتلا دي داسې مو وای بس تاسو خپل روایت چې کوي خدا مو وای چې په شریعت کې او که په روایت کې وردا خبره خطرناکه ده معنا ده کدی وسوي چې نه په روایت کومه نو به خو دې شریعت نه انکار وکړو خطا به کې غرق به کې نو دا دوه خبره او دریمه خبره مې دا تکړه و د سپلو سره جنازه مکوي ما غرض والله بالله کداوي چې ګنده زما زه مفتیم نه مفتی نه زم مولا نه قسم په خدای کې مولایم کمزور نه کمزور ځکه جلسې تلاش مو سټیج والا وي شیخ القرآن او شیخ الحدیث زم دروغ ولې د خدای مسلمان نه شیخ القرآن نه شیخ الحدیث نه پیر طریقت نه رهبر شریعت نه مولایم یو کمزور نه کمزور انسان خو ما چې کوم خبره کړې ده اما د آداب د عبادت کړې ده چیرونو هر عبادت چې کوي نو اخلاص پس کې راځي ادب سره راځي نو سپلو سره کته مناسب د جواز فتوی ورکې نو ګوره یاد ساته ډېر خطا شوي وګرځېدلې مار معامله الله سره ده ځول جنازه بغیر او د سکیږي جواب راکړي بغیر او د سکیږي نه خورونو د جنازې د سپلو سره سکار نشته ښا خبره د دیزي سره ده څه سره ده چې دی جمعه ته د سپلو سره نه وصله د ارمان نه پوره کیږي د دې خلکو ارمان دا دی دا غیر مقلدین ځان ته وایي کنه دا نوی رڼا والا قسم په خدای کې بل دا توحید سنت چې کوي خدای پاک دې زمونږ د باز علما ژوندي ساتي وای ټول امين الله دې زمونږ د باز رونه علما چې اوس سر نشي پورته کوله ما یو ځلې دا کې بیان کولو ما ویلو الحمدلله چې زمونږ د اهل سنت والجماعت علماء دیوبند په مدرسه کې قسم ګلان شته دي الحمدلله د مناظرې په میدان کې ایوځه کې زمونږ ورور مولانا مفتی محمد ندیم صاحب یو سره راګر کړو نو لارې ته خطا کړو ما یو چاته ملخا د دوی علم دغه اندازې پوری اعتراض کوي په امام ابو حنیفه رحمت الله علیه او دلته یو مقلد یو مولا یو مفتی داغه د مسلې جواب نشي ورکولای دلته اوس دغه مفتی صاحب د مسلې جواب نشي کولای او اعتراض بچا کوي په امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نو دی وجه یاد ساتي الله دې زموږ د علماء دیوبند په هر محکمه کې چې کوم علما دي کاغه د تبلیغ په شکل دي کاغه د مناظرو په شکل دي او موږ دا نه یو موږ چاته کافر نه دی ویل اس کله به زموږ د مناظرینو د خورینه دا و نه اوري چې په چای حکم د فتوا د کفر لګوي موږ پورې ما لګي موږ ته بدموای زموږ امامانو ته بدموای زموږ علما یو ویل خبره کوي استاد دیوبند بدعتین ما ویل الحمدلله د دیوبند د برکت خونن الحمدلله په افریقا کې هم د دیوبند ناره لګيږي الحمدلله دا د دیوبندانو برکت دی دیوبندان هغه خلق دی الحمدلله چې د دنیا هر طاقت ته هر وخت کې ولاړ دي سم مقابله ور سره کړی دا نو الله دې زمونږه هر میدان قوي او مضبوط د اخلاص پرانا کې اوساتي رب العالمین دې تاسو زمونږ د ټولو ګناهونه معاف کړي دا دعا وکړي چې رب العالمین زمونږ استاد دا ملک او دا کما حته چې د الله دې د دې شریانو د شر نه محفوظ کړي رب العالمین دې زمونږ استاد بلکې د نومي انسانيت خجي الحمدلله د مرزونه حاجی محمد امین صاحب نور الله مرقده زوی بیمار دی دعا ورته وکي بالکل دعا ورته وغواړي رب العالمین دی او ته روح صحت ور نصیب دا حاجی صاحب رحمت الله علیه او عاشق رسول داغه بچی هر یو زمونږ د سر تاجونه دي خان او داغه یو دعا به زمونږ سوي او داوی په حق کې خو بهر حال لاسونه پورته کې دعا وغواړي الہ العالمین د حاجی صاحب رحمت الله علیه بچي بیمار دي الله روح صحت نصیب کی نور څوک بیماران دي الله کورونو کې دي هسپتالونو کې دي الله کریمه ټول ته روح صحت ور نصیب کی پروردگار عالم شاک
انشاءالله دعا به وکړو. الہ العالمین زمونږ استاد د یو بل سره دغه رشتہ او دغه تعلق الله د خپل رضا لپاره قبول منظور فرمای. رب کریمه الله مونږ ناچیز تا مونږ ګناهګار تا او دا دومره لوی جمع کېدل د کې علما دي طلبا دي عوام دي خواص دي او لري راغلي ملمانه دي الله خدای دې ټول ته جوړې د خیر نه ډکې کې دا دعا وکي الله زمونږ استاد څومره پریشانې دي نن الله امت ته مخامخ پرتی دي قادیانیت یو لوی فتنه ده دا مخې ته راغلي ده الله دې فتنې نه مسلمانانو ته نجات ور نصیب کړي او دعا یو پزړه کې بلا زمونږ استاد عاشق رسول پنن دور کې ثانی خالد ابن ولید رضی الله عنه پنن دور کې ثانی حباب رضی الله عنه زمونږ غازی فیصل خالد حفظه الله اغیت دعاو کې رب العالمین الله د رهایی فیصله فرمایي. یا الله دا ډېر عجیب وي چې زمونږه په ملک عاشق رسول هغه په جیل کې پروت دی. یا الله د حکمرانانو د وکیلانو د ټولو طبقاتو په سره کې الله داغه د رهایی جذبه راولي او یا الله دغه فتنې چې را اوچتېږي دا که د غیر مقلدیه والا ده او که دا قادیانیت والا ده او که دا د رافضیت والا ده په هر شکل باندې باطل فرقې چې دی الله زمونږ د دفاع کې مجمعین او د پاک مجلس نه الله هغه لري کې الله امت مسلمه کې اتفاق اتحاد راولي. د سلور امامانو حضراتو امام شافعی رحمه الله امام مالک رحمه الله امام احمد بن حنبل رحمه الله امام اعظم امام ابو حنیفه رحمه الله الله د دې سلور امامانو په تقلید کې موجوده مسلمانانو ته الله اتفاق اتحاد نصیب کړي. الله کریمه خدای زمونږ د ټولو پریشانی ختم کړي. اے کریم مهربان ربا الله چې هر زمونږ اجتماعات وي بیانات وي الله ټول د خپل رضا لپاره قبول منظور او فرمایي. الله زمونږ د ټولو پریشانی ختم کړي. کریم مهربان ربا الله څومره مرګرو دعا او درخواست کړي کورونو کې پریشانی دي زمونږ دوستانو هغه درخواست جمع کو الله د کورونو پریشانی الله د ټولو په خوشحالو بدل کړي. زمونږ مسافرونه دي بار ملکونو کې دي الله جون د خوشحالي نصیب کړي. الله مونږ سره د چا تعلق وي بیانات په ذریعہ باندې الله د ټولو خوشحالي نصیب وګرځي. مخکې جمعه باندې موږ د چاندې اعلان کړو هغه 1,33,000 روپۍ هغه جمع شوی. رب العالمین هغه پیسې چې چا ورکړي په څه شکل ورکړي الله دې قبول او منظور کړي. رب العالمین دې باقي قرضه چې څومره ده ترخاګانو په شکل ده الله د تعمیر په شکل ده د لنګر په شکل ده الله ټول اخلاص کې الله د غیبونه امداد فرمای. دعا وکي زمونږ د مدرسه دا ان شاء الله مدرسه ده خدا یو شده چې الله دې د فتنګورو د فتنونو وساتي. قسمه قسم که خملګری وینو بدم وی کنه خامخه الله دې زمونږ استاد دې یو بل سره تعلق د خپل رضا لپاره د اخلاص والا تعلق وګرځي. الله کریم دې جامعي اراکین معاونین الله خوشاله کړي. نن علما دې زیات راغلي د لری زین الله د ټولو علما او د مدارسو الله حفاظت فرمای. سمرګری ته مرګر نه راغلي علما دي الله کریم خدایا من سيو الله د دیرو ته مرګری راضي ربا من به علما او تسوکو دا وي بس عزت کو خو یا الله دواړه جهان خسته کی نن ټول ورځ ایو مرګری ول مولوی سمونګه سلور بجې را روان شو نو حیران شي سره یا الله زه خو مولام نیم کمزور انسانم خو یا الله د دوی د راتلو په وجه باندې زما د ګناهګار ګناهونه معاف کی د دوی ګناهونه معاف کی دا مدرسې له مزید ترقی ور نصیب کی. الله دارالعلوم حقانی یا کوړه خټک الله دغه مدرسې حفاظت فرمای. زمونږ د علماء دیوبند نظری والا خورون کې علما حضرات الله د ټولو حفاظت فرمای. الله زمونږ د مجاهدینو حفاظت فرمای. الله اسلامی ملکونه څومره چې دی الله پاکستان افغانستان عراق فلسطین الله کشمیر څومره اسلامی ریاستونه چې دی الله سعودي عرب او متحد عرب امارات څومره چې دی الله خدای ټولو کې د اسلام بول بالا کې الله اسلام له مزید ترقی ور نصیب کی. او دعا وکي حکمرانان ډېر بوزدل شوی دي. ما ته یو موبایل شوی د سعودي د دوبۍ د کمزنه شو چې مولوی صاحب اته میاشتې کېږي د جمعات مخم نه دی لیدلی او یا بل ورځ خطا کې لاړم دا بیان به اوري و یا بل ورځ خطا کې لاړم ځان مې غلی
او رسول جمعه ته د ماخام مون می کولو او چې څنګه می مون سلام ګرځولو او د جمعه امام را او رسیدلو موبایل را اوستو چې و شرطي والا ته موبایل کوم ولې جمعه ته راغلی الله اکبر دا زه چې وم چې مو وایي چې اسلام ترقی وکړه اسلام په لاړو خاورو کې درنه شو موږ به جمعه ته تاسو را دننه کولې اوس د جمعه نه وباس نو دا زمونږ دعا وکړي الله عربي ملکونو کې دی مشرانو کې الله د عمر رضی الله عنه په شان دي شجاعت او بهادری راولي الله زمونږ جمعتونه په اعمال او آباد کې الله کرونا بیماری الله نشته زمونږ عقیده دا ده خدای مسلمان چې دا کلمه وي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا